فضول خرچی خو یو شیطانی عمل دی. الله رب العالمین فرمایي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کوونکي خلک دا د شیطان ورونه دي. دا خو یو ظلم دی او زیاتې دی، دا خو نه دی پکار. الله رب العالمین موږ ته ملک پاکستان عطا کو، پکار دی چې موږ د الله رب العالمین شکر ادا کو. موږ په جشن آزادۍ کې فضول خرچي ونکو. زمونږ ملک د مخکې نه د غریبانو د غربت یو مجموعه ده. هر طرف ته غریبانان او هر طرف ته مالی مشکلات دا خواره او واردي زمونږ د ملک کې. وګورئ د چوکونو کې بلا مزدوران ناست دي او مزدوران غریبانان د مزدورۍ په تلاش کې دي. که بالفرض نن 14 اګست راغی، پکار دی چې موږ د الله شکر ادا کړو او کومې پیسې چې موږ د پټاخوله او د فضولو څیزونو لپاره موږ جمع کړي دي چې راشو موږ په چوکونو کې حقه پیسې په دې مزدورانو تقسیم کړو. د دې خو راشه کاکاجي ته غریب یې، ته عاجز یې، نن ته مزدورۍ پسې راوتې دې خو راشه زه تاله دا پیسې در کوم، دا 50,000 روپۍ دي، دا 10,000 روپۍ دي، دا ما دې دپاره وښکلی زه به د ماشومانو له پټاخې اخلم. لیکن الله پاک زما په ذهن کې دا خبره راوسته چې پټاخې به څه لالې، 1,000 روپۍ د خپلو بچو باندې خرچه که، 2,000 خرچه که، 3,000 خرچه که، کور کې څه خو ونه شی ورله پوخ که استعمال کې به راشي. او دغه رنګې دا باقایا پیسې په د نورو مزدورانو غریبانانو باندې تقسیم که، نو د دې په استعمال کې به راشي. او د الله پاک شکر به ادا کړو چې الله رب العالمین موږ ته د ملک پاکستان عطا کو. ای الله ته زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي او زمونږ دا ملک الله قائم او دائم وساتي. او د دې ملک دپاره چا کوششونه کړي دي د دې ملک د حصول لپاره، د دې د ازادۍ دپاره خدای د هغې مغفرتونه نصیبه کړي. او الله پاکه د دې د ازادۍ مقصد خو هم دا و چې مسلمانانو کې لا اله الا الله کلمه عام شي او د دې لاندې چې څومره احکامات دي چې هغه ټول په مسلمانانو کې راشي او دا مسلمانان په ځان باندې هغه احکامات د الله تعالی او هغه طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې نافذ کی. نو الله دې موږ ته دې خبرې شعور نصیب کړي او الله دې موږ کې دې خبرې سمجھ راولي چې موږ د دې خبرې اهتمام وکړو چې موږ په دې رس فضل خرچي ونکو، بلکې چې کوم پیسې موږ مختص کړي دي چې موږ خپل ماشومان په هغې خوشحاله او چې ورېږه ماشومان نن رضا کوو، نو اعلی شی وله راړه. ماشوم خو ماشوم دی، که بالفرض تانه یو ماشوم یو شی غواړي او ته ورته لږ ونیسه دلاسه ورته وکړي یو بل شی ورته ورکړي چې محروم یې نه کړي، ماشوم خوشحالېږي. ورته وایي بچې خیر دی پټاخې مه اخله، ورېږه یو اعلی غونې شی رالمه بچې دا وخوره، د الله شکر ادا کړه. الله ګوره موږ ته دا ملک پاکستان عطا کړی دی، موږ باندې بچې د الله شکر لازم دی. نو د ماشومانو تربیت په صحیح وشي. دا ماشومان چې سبا غټ شي نو دوی به په خوشحالۍ کې پټاخې نه الوزوي، دوی به هوایي فایرنګونه نه کوي، بلکې دی به چې دی نو د خپلې پیسې چې کوم دی د الله د رضا دپاره مختص کړي دي دا به دوی په خپلو بچو او په نورو غریبانانو باندې ورخرچ کوي. نو یو اعلی تعلیم به زموږ اولاد ته او زموږ نسل ته میلاو شي. الله دې موږ کې دې خبرې شعور او سمجھ نصیب